بسم الله الرحمن الرحیم. اولنی کلاس کې موږ دا خبره کړې وه چې د ګرامر د پیژندلو لپاره د څلورو علمونو پیژندل ضروري دي. هغې کې اولنی علم چې و علم الصرف و. علم الصرف موږ په لغت کې وایي چې څه ته وایي هغه موږ زده کړې وه. په اصطلاح کې څه ته وایي هغه خبره موږ زده کړې وه. اوس په دا علم الصرف کې نور بحث دی چې هغه دا دی چې هغه شروع د لفظ نه کېږي. علم الصرف یعنی د اردو ګرامر د هغې څلور ابواب دي. یو علم الصرف دی، په دې یو باب دی. دویم په علم النحو دی، او دریم باب چې دی هغه په علم البدیع دی. څلورم باب چې دی هغه په علم البیان دی. اولنی باب چې دی علم الصرف دی. علم الصرف څه ته وایي هغه موږ په اولني کلاس کې پیژندلی وو. اوس په علم الصرف کې اولنی خبره دا پیژندل پکار دي چې ګرامر د کوم ځای نه شروع کېږي. نو ګرامر په علم الصرف کې دا د لفظ نه شروع کېږي. لفظ څه ته وایي؟ د انسان د خولې نه چې څه هم وځي، کوم لفظ هم ادا شي، هغې ته لفظ وایي. بیا چې دا لفظ کوم د انسان د خولې نه ادا کېږي، نو یا دا لفظ به داسې لفظ وي چې د هغې به معنی او یا به نه وي. که چېرې یو لفظ د انسان د خولې نه ادا شو د هغې معنی وه، هغې ته موضوع وي. او چې کوم لفظ ادا شو د هغې معنی نه وه، نو هغې ته محمل وي. لکه مثال روټي ووټي. نو اوس دا روټي چې دا موضوع ده، ځکه چې دې معنی شته چې دا روټۍ ته وایي. خو دا ووټي څه ته وایي؟ دا محمل دی، د دې معنی نشته. خو دا سره د انسان د خولې نه وتی دی، خو یو داسې لفظ دی چې د دې معنی نشته. او د کوم چې معنی هغه به موضوع وي. لکه فاني واني. نو فاني موضوع ده، خو دا واني چې دی دا محمل دی. د دې وجې نه لفظ په دوه قسمه شو، یو موضوع شو، یو محمل شو. خو ګرامر د اردو چې دی یا د عربی دا د دې موضوع نه به شروع کېږي. محمل ځکه چې د دې معنی نشته او معنی نه لري، د دې وجې نه د دې نه اقسام شته، نه دغې نه بحث کېږي. بلکې بحث بیا د دې نه کېږي چې موضوع بیا به دوه قسمه ده، یا به مفرد وي یا به مرکب وي. د مفرد دویم نوم چې دی هغه کلمه ده. مفرد څه ته وایي؟ چې هغه په یو کلمه په یو معنی باندې دلالت کوي. او مرکب چې د دوه یا د دوه نه زیاتې کلمې راوړلی شي، هغې ته مرکب وي. اوس مفرد په څو قسمه دی؟ مفرد په درې قسمه دی. یا به اسم وي، یا به فعل وي، یا به حرف وي. اسم څه ته وایي؟ دا هر هغه کلمه ده، ځکه چې دا د مفرد او کلمې قسم دی. دا هر هغه کلمه ده چې په معنا مستقله باندې دلالت کوي او د دریو زمانو نه د یوې زمانې سره تعلق نه ساتي. لکه اسلم، دا نوم دی معنا مستقله به کوم دی چې خپله معنا مستقله لري، چې په هغې نفس اسلم باندې دا دلالت کوي، په خپل مدلول باندې، په خپل مسما باندې چې هغه سره اسلم دی، په هغه باندې دلالت کوي. یعنې معنا مستقله باندې دلالت کوي. دویم دا چې د دریو زمانو یو زمانې سره تعلق هم نشته. درې زمانې کم دي؟ هغه څه شی دی؟ ماضي ده، مضارع ده، حال دی، مستقبل دی. نو په دې دریو زمانو کې د یوې زمانې سره دا اسلم تکوي دا اسم دا تعلق نه ساتي. د اسم تعریف داسې شو چې دا یو داسې کلمه ده چې په معنا مستقله به دلالت کوي او د دې دریو زمانو نه د یوې زمانې سره تعلق نه ساتي. اوس پاتې شو فعل. د فعل تعریف څنګه دی؟ د فعل تعریف هم دغه شان دی چې دا هر هغه کلمه ده چې په معنا مستقله به دلالت کوي، خو د دریو زمانو نه یوې زمانې سره تعلق ساتي. په اسم کې به نه ساتي، په فعل کې به د دریو زمانو نه یوې زمانې سره تعلق ساتي. د حرف څه تعریف دی؟ نو د حرف تعریف دا دی چې دا هر هغه کلمه ده چې معنا مستقله به پکې نه وي. په دې دواړو کې معنا مستقله شته، په دې حرف کې به معنا مستقله هم نه وي او د دریو زمانې سره به تعلق هم نه ساتي. لکه مثال اسلم نے بازار سے قلم خریدا. اسلم اسم دی ځکه چې معنا مستقله دلالت هم کوي او د دریو زمانې سره تعلق هم نشته. بازار سے قلم خریدا، نو اوس دا خریدا فعل دی، هو دا غستل به یا په ماضي کې کړي، یا به په حال کې کړي، یا به په مستقبل کې کړي. صحیح شو؟ او معنا مستقله به کوم شته. اوس د هر مثال په دې بازار سے دا سے چې دی دا داسې لفظ داسې حرف دی چې معنا مستقله به کوم نشته. ځکه که دغې جملې نه ته راسه راوباسي، دا سه یوازې خپله معنا نه ورکوي تر څو پورې چې مخکې دې سنې لګولي او وروسته دې سینې لګولي. نه ال هغې نه چې دا زم د ضمیمې ته محتاج. معنا دا ده چې د دې سره به ته نور الفاظ پیوس کوې چې پیوس کړي، نو دا سې یعنې دا حرف په خپله معنا ورکوي. ځکه په دا حرف چې دی مثال کې په دې مثال کې دا سې چې دی دا نه معنا مستقله لري او نه د دریو زمانو یو زمانې سره تعلق دی.